داسې کېږي چې کله دغې مقام ته پلانکوټ ته رسېدلی دی نو یو سپین موټر چې په هغې کې ملزم مرشد اکرام عثمان برهان جلال الدین دغې موقع موجود دي. دا موټر چې کوم دی د دې مخ بریکوټ طرف ته دی، هغې طرف نه چې پلانکوچ راغلی دی نو دا موټر سټارټ پوزیشن کې ولاړ و، انډیکیټر د دې لګېدلي و، روډ سایډ باندې لیفټ سایډ ته ولاړ و. پلانکوچ ته دی لږ ور مخکې شوی دی، هغه ته اړ نیولی دی، پلانکوچ رکاو شوی دی. ارشد اکرام او جلال الدین دا راکوز شوي دي او اندادون فایرنګ یې په دغه پلانکوچ باندې شروع کړ چې مخکې ما عرض وکړو چې په هغې کې 30 ډزه لګېدلی پلانکوچ چې ستاسو مخې ته دا دی ولاړ دی، هغې د تاسو باقاعده تصویر اخیستی شي. ملزمانو چې کله وقوع وکړه وتښتېده، مونږ چې کله کار شروع کړو مونږ ته دا پته ولګېد چې د دې کې وروسته دښمني ده. مونږ امیډیټ اکشن وکړو د دوی په کور باندې چې په هغې کې مونږ ته په هغه موقع باندې 3 ملزمان یو د هغوی موټر میلاو شو. اگر چې په ټایم باندې دوی د وقوعې نه انکار کوو. کله چې موږ موټر وکتو نو د دې چې کله فایرنګ کوي د خپلې یوې ګولۍ نه دا موټر هم لګېدلی دی چې هغه دا موټر دی او په هغې باندې تاسو د بولټ نشان شته باقاعده R40 وتلی. ملزمان چې کله موږ ټیکسفولي انټاروګیټ کړه دوی نه صرف خپله وقوعه اډمټ کړه کنفیوژن یې وکړو بلکې چې کوم اسلحه دوی استعمال کړې وه نو هغه هم د دوی نه ریکور کړه موږ. یوه د دوی نه موږ کور ریکور کړ 9mm پسټل تاسو مخکې دی، یو د دوی نه SMG چې ډېر قیمتي SMG دی او دا موږ د ملزم ارشد چا چې په وقوع کې استعمال کړی د هغه په نشاندهي باندې د شګو د یو لوی غټ ډیرین راوغوښتو. الحمدلله وقوع خو د بیانولو نه ده، ډېر غټ ظلم شوی دی او ډېر په مختصر الفاظو کې تاسو ته ما بیان کړه. خو په دې باندې زه مطمئن یم چې زما SHO صاحب جناب رحیم خان او انویسټیګیشن افیسرز زما چې کوم دی اختر منیر خان او معتبر خان دوی ډېر ښه د 3 ورځې ایفرټس وکړه. د دوی ایفرټس بارآور ثابت شو. دونه زموږ تسلي وشوه چې موږ ته دشمن او چا چې دا خون خرابه کړې ظلم یې کړی دی، د ظلم انتها یې کړې ده، بروټل مرډر کیس دی. موږ ته په هغې کې الله کامیابي راکړه او ملزمان نن نادمه ستاسو شاته ستاسو د کیمرې مخې ته ولاړ دي. تاسو ته نظر دا زموږ د کیس مختصر لبل و باب و. ستاسو any څه کوېسچن وي کولی شئ. DSP صاحب د دې ملزمانو مابین یا د هغوی سره رشتهداري شته که نه؟ د دوی چې چونکې د ځمکې مسله یې نو ضرور رشتهداري شته نشته. زموږ سره دی کې یو ملزم اوس انارسټ عدم ګرفتار دی، هغه نوم دی جلال الدین. ایکسپیکټډ دی چې انشاءالله هغه ودن شارټ ټایم ګرفتار شي. اوکې نه وروستو زموږ تفتیش چې کوم دی په هر انګل باندې ټیک روان دی. امید کوو چې عدالت په زموږ د تفتیش سره اتفاق وکړي او ملزمان به د پانسۍ په تخته باندې ودن شارټ ټایم ځای نه چې کېدای شي لټکاو شي. دې کې چې کوم 3 زخمیان وو دي هغه د هغوی څه صورتحال دی؟ دا 2 چې دي دا 2 کم کسان چې دا خو هلته ایکسپایر کړي په هاسپټل کې که نه د دې ځای نه موقع باندې چې کوم دوی وقوع وشوه نو یو ملزم یو کس چې زخمي ډېر زیات شدید زخمي و اسحاق شاه نوم و د هغه نو بریکوټ هسپتال ته را رسېدو نه مخکې لاره باندې ایکسپایر شو او د هغې نه وروستو یو زنانه چې ایجډ زنانه وه د دې سلیم وکیل مور وه باب سلطانه چې هغه سیګو هسپتال ته ریفر شو، هلته ایکسپایر شوه. یو دی کې فلاین کوچ او ډرایور و چې امجد دغه نوم دی هغه هم هسپتال کې د شپې ایکسپایر شو. دا ډرایور چې د کوم ځای و دا هم د دې ډرایور د تغمې و او یو عام کس و دوی سره په بوکینګ باندې تللی و. جی اسوات نیوز مینوالو تاسو د نننۍ اهم پریس کانفرنس کم چې په ناوګۍ کې 13 ورځ واقعه راغلې وه په کم چې مونږ ریپورټینګ کړی د هغې کم ملزمان چې دي مبینه ملزمان هغه دا وخت کې میډیا ته چې دی مخامخ شو
ایس ډي پی او سید زمان شاه او ایس ایچ او تانه غالګي رحیم خان پریس کانفرنس وکړو او په دغه متعلق باندې مونږه د دې پوره تفصیلات چې دي تاسو ته راوړو دا تازه ترین لایو پریس کانفرنس چې هغه مونږ تاسو ته نشر کړو. درنګ جهان مننه، بیا راځو تاسو په خدمت کې د یو تفصیلي رپورټ سره.